نو هلته وتړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ښه ډېرې چوکۍ ورته ونیوې او داسې زمبلې دی چې داسې په ټول پاکستان کې چاڼې دي کړې او بیا ورته تمانچې نیولې دي. د پاسه یې به تمانچې نیولې ښودې دي پې. نو داسې زره خو په ټول پاکستان کې څه بچا کړي دي. بعضې چې څوک ذلیله کوي نو د هغه نه یو داسې کار واخلي چې په هغې باندې سم وشوي. همدغه شانتې د سریخ په علاقه کې د یو سکول پرنسپل دی، یو سکول پرنسپل دی او چې الله پاک ورته په قهر شوي نو یو غریب ماشوم هغه یې راوستلي دي او هغه یې په داسې انداز کې دربولي دي، په داسې انداز کې وهلي دي چې په هغه باندې چاپي ودرېږي. دی بس راغی او یقینا دا یو انسانیت پیښه ده چې انسانیت یې پرې لړزولې دي، خلک یې پرې ډېر زیات داسې په ټول پاکستان کې چاڼې دي کړې او بیا ورته تمانچې نیولې دي. د پاسه یې به تمانچې نیولې ښودې دي پې. نو داسې زره خو په ټول پاکستان کې څه بچا کړي دي. ما خو په زندګۍ کې چې تللي دي او دا خو د ما یو ژوند دیم خراب کړي او زمزمه ګیله یې مونږ ته ورسوله، ګیله مونږ په سر سترګو باندې پاکستان کې دغه زما یو یوازنی زوی غریب سړی هغه ته ګوره دا ما تا طالب تصویر درکمه ته به ګورې دا راغلی او دا دونه غټه چې دی هغه ته یادونه کوي دغه غټه لکانو چې داسې تړلی وو او داسې څلور کې به ماتې کړي او بیا ورته رابوسي لوګي کړی دی په دې ځای باندې انسان وایي او په دې ځای بیا پاسه تمانچې ښودي دا کم ظالم او بیا چې موږ ورته مونږ یې هم نه راپرېښودو. نه ستا د وینا مطابق غریبانو چې خبره ډېره ډېره سوشل میډیا او الله چې بس شپ قدر صحابیانو چې تکړه دغه سمې دغه نه دمله دې نه هغه و چې موږ پیسې ورکړي دي اندې څه وګورو نو دای خلکو یو بهانه جوړ کړل چې موږ سره پیسې کې موږ څه ورسره چولو خپل غریبانه دا وخلې پام ما هم دغه یو دمله کړو جینه او تاسو خراب کو اعظم به سره شوګر ملي زم څنګه ډېرې کوم جینه چې الزام لګولې دي چې غم دنیا ته خو چې دغه جینې ته دی اخر د بس کومه په دې باندې بنګا او جړه خو زماره قیامت پورې نو دغه تصویر زموږ کې تاسو کا کال زوم راځي چې دې څنګه جړل تاسو پروګرامو کې خبرې کوئ ګرام خدا ما دغه پلان دغه خبره دغه دی مرکه دغه پریاد دې جړه زمانی زموږ دغه خبره دغه ماشوم چې کوم دین هغه هم دغه هغه هم دغه خبره کوي چې ما عام شو ستوره ګناوه نه مې سپینه ګناوه د عام الزام لګولې چې هغه پلار وای چې ماته د عام ګیله وکړله دغه مخالف وللاړ شم چې چا ظلم کړی نه هغه هم دغه خبره کوي. زه دا وایم صاحبه یا کسان مالدار خلک دي او مالدار خلک ورته دي او زه دا وایم چې انصاف دی شي او دا مجرمان دي ونیول دي ځکه چې دوی مدل لګي تاویږي را تاویږي او په دغه باندې بیا او کونی نه بس مونږ زامړو ګلاب کې نه کړه والے خدمت په ګوزه کې زموږ هم نه ته نشته د چا د حق دغه بچی دي جوړیږي چې هغه پردې لور خور ته په غلطه سترګه باندې وګوري هغې ته لاس واچي دا تاسو به وینئ دا خوشاټاري د سکولونو مخې ته د کالجونو مخې ته دې جینکو ته ولاړ وي سترګې روزې ورته وخي تنګۍ یې ډېرو میاندو ډېرو پلارانو خپلې بچو باندې سکولونه دغه خوشاټارو په وجه باندې پرېښودل نو دغه شانتې خوشاټاري زه یم چې ښه مرګ لی وخی ښې دربې چې مور پلار ولا دغه تربیت ورکړی دی کور کې خور مور نه لري چې دغه شانتې ظلم کوي نو خو داسې وي نو بیا په کار ده چې واضح کړي او که نه په عام باندې ته داسې مرګ له وخی نو دا ته انتخابي ظلم کې ظلم دې کړی دی جبر دې کړی دی زیاتې دې کړی دی د دغې مونږ پر زور مزمت کوو یو مونږ د شب قدر پولیس ته دا وایو یقینا چې دلته کې قانون د جولاګي د جال دی غټ جولا تیوزه وړو کې پکې ګیرېږي د دې نه انکار نشته انصاف هغه یا په پیسه دی او یا په سپارش دی او خو یو پولیس والا په دې پښتونخوا کې ما ته وایي چې زه په میرټ انصاف کوم نو مراځه دا ګز او دا میدان چې وړ پړو کو کینو او خو ته په میرټ هم کینو تا ترانسفر کوي تا دغه ځای نه لرې کوي د دغه سیاسي خلکو زور دومره زیات دی چې هغه تا بیا پرېږدي نه نو تام دغه نوکري اسره کړې ده او دغه ځای دې اسره کړی چې دې ځای نه مې ټرانسفر کوي نو نه به کوم هلکه 2 ورځې نوکري وکړه خو د نرتوب یې وکړه دلته نه په چترال او په چترال کې نه په ګلګي ته چې څومره ورپسې لرې کېږي نه هغه هم لرې تنخوا هم زیاتېږي کمیږي نه راځئ ټول افسران او ټول بیروکریټ او ټول سرکاري خلک دا یو عهد وکړي چې ما دا سیاسي خلک کم ځای ته ټرانسفر کوي لاس اخلاص او توره تېره چې ما دې ټرانسفر کړي خو په میرټ کار وکړي خپل حق ادا کړي
او د پردو جیبونو ته مو ګوره چې د جیب تم کاتی چې دی نه به کله څه روباسي او ماله به راکوي. دا صورت حال روان دی. خو چېرې په انصاف مبني یا په انصاف اډانه فیصلې شروع شوې مجال شته خو څوک جرم وکړي. زورور یو الله دی، دغه انسانان دغه هېڅ هم بیا نشي کولی. خو دلته مسله څه ده چې د چا زور دی د هغه سرکار دی. نو دې ماشوم سره یو ډېر انتخابي ظلم شوی دی، ډېر په بې دردۍ سره وخلی شوی دی. په ده باندې چې کوم چاپونه ولاړ دي د دې په سختو ټکو کې مذمت کوم او پولیسو نه دغه غوښتنه کوم چې دغه د پوري ګرفتار شي او قرار واقعي سزا دې میلو شي. زموږ په دې چم ګاونډ کې او په دې چاپېرچل کې دغه قسمه ظلمونه روان دي. خو زه دغه خلکو ته وایم چې زورور الله د انسان بس یو زورورتیا به سي. انسان ډېر معمولي څیز دی، ځان له آخرت ټیک کې، آخرت دپاره بهادري وکړې، زکات خیرات ورکې، خلکو سره ښېګړې وکړې، مددونه وکړې، ښه والي وکړې، له خلکو کورونه را جوړ کړې، روغ وکړې. دا زورورتیا نه ده، دا ستا نه، دا ضد، دا کینه، دا بغض، دا فضول ده. د الله څپېړه ډېره بل شانتې ده. د الله څپېړو والې نو بیا به غورې سر او تندې نه لګي، بیا به سروالې بروالې ګرځي. نو دغې نه اجتناب وکړې. دا واقعه ډېر ظلم شوي دی او دې پوري تحقیقات وشي او پولیس دې زر تر زره په دې کې ګرفتاري وکړي. به صورت دیگر په شکلاوت قومي جرګه هغه به د دې په ضد باندې یو لوی احتجاج کوي. ډېره مننه.